دا دے حدیث نمبر 38 39 حدیث نمبر 39 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن أبي أمامة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الإيمان قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما الإثم قال إذا حاك في نفسك شيء فدعه رواه أحمد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ پدے حدیث کے د ایمان نخ خی نخ مونږ دا باب د کتاب الایمان په نوم باندې سبق وایو چې د ایمان سره متعلقه نو دام زده کړه چې ایمان څه ته وایي دام زده کړه چې ایمان قول تم وایي تصدیق د زړه تم وایي او عمل د لاسو ته هم وایي دا ټول چې راجمع کړي نو د دې نه کامل ایمان جوړ شي آغاز د زړه د تصدیق نه کېږي په خولې باندې د هغې اقرار د کلمې د وینا سره کېږي او بیا عملاً د هغې تقاضې پوره کولی نو چې دا درې واړه برابري نو ایمان کامل شي په دې وجه موږ ولوستو چې محبت د الله دپاره نفرت د الله دپاره ورکړه د الله دپاره منع د الله دپاره دا د سړي د ایمان د کاملیت ذرایع دي په دې حدیث کې حضرت ابو امامه فرمایي چې یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې د الله پیغمبر مل ایمانو ایمان څه ته وایي مطلب دا دی چې علامه د ایمان څه ده په څه باندې به موږ پېژنو چې ایمان په سړي کې شته نو قاله پیغمبر علیه السلام ورته وی چې کله د دین کار وکړو د نیکۍ کار دی وکړو زړه دې پې خوشحاله شو او ګناه د نه وشوه او زړه دې خفه شو بس په دې پوه شه چې ایمان در پکې شته د ایمان ښکاره نښه څه ده مثلا تاسو په خپلو کورونو کې یی سحر ماښام ماسخوتن د مانځه ټیم شي او ته څنګه بانګ واورې او فورن روان شي او خپل مونځ دپاره تیاري وکړې او چې مونځ وکړې نو بس بیا خوشحاله شي الحمدلله ووایي چې یاره خره چې په وخت مې مونځ وکړو یو دا خوی دی یو دا خوی دی چې تا ته څوک وایي مونځ وکړه او ته وایې ښه بیا وایې مونځ وکړه او ته وایې ښه او په دې کې د مونځ ټیم تیر شي او ستا اړولې په تندي کوترا نه شي اړولې خفه نه شي د دې نه پته لګي چې په تا کې ایمان نشته په ځان ویرېږه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې کله ستا نیکي ته خوشحاله کړې ستا ګناه ته خفه کړې بس په تا کې ایمان شته بیا چې تپوس وکړو د الله پیغمبره دا ګناه نښه څه ده سړی به په څه پېژني چې دا کار د ګناه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی دا خو آسان کار دی چې کله د یوې خبرې په باره کې ستا په ذهن کې دا راځي چې یاره دا به ټیکي کې غلطه به ویې کم کوې نه کم هسې نه چې دا کار د ګناه وي بس پرېږده که نه چې شی شکي شو چې خبره شکي شوه اړولې کوې مه ځکه یو بل دی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دع ما یریبک الی ما لا یریبک چې کوم څیز ستا په شک کې اچي هغې سته پرېږدوه او هغه کار کوه چې ستا پکې شک نه پوه شي په خبره باندې احتیاط په دې کې دی چې کوم څیز باندې ستا شک پیدا شو چې یاره دا به ټیکي کې غلط به وي بس دقه چې شک دی پکې پیدا شو دا ټیک نه دی مه یې کوه پرېږدوئ ستا نو عن ابي امامه
زه ستاسو نه یو تپوس کوم دا خو ابو امامه ټکی دی خو دلته اوس موږ په دې حدیث کې وایو عن ابي امامه دا ابو په دې دا ابي ولې وایي ټیک دی څه مسله ده وعن ابي امامه د حضرت ابو امامه روایت ده ان رجلا چې یو سړیو سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تپوس یې وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مل ایمانو ایمان څه شی دی یعنی ایمان نښه څه شی دی قال نو پیغمبر علیه السلام ورته ووی دا نښه مو ځکه وویله چې مخکې موږ ویلي وو چې پیغمبر علیه السلام نو تپوس وشو چې ایمان څه ته وایي نو هغه ورته تعریف کړی چې ایمان دې ته وایي چې الله واحد ومنې د الله رسول ومنې د الله ملایک ومنې د الله کتابونه ومنې ورځ د آخرت ومنې تقدیر ومنې خیر و شر د الله طرف نه دا ومنې نو دلته کې چې د ایمان تپوس ته بیا وشو نو د دې مطلب څه یعنې د ایمان نښه راته ووایه مل ایمانو نښه د ایمان څه ده قال پیغمبر علیه السلام ورته ووی اذا سرتکا کله چې خوشحاله کي تا لره سره دا د سرور نه دی سرور خوشحالۍ ته وایي اذا سرتکا کله چې خوشحاله کي تا لره حسنتک ستا نیکي وساءتکا او خفه کي تا لره سیئتک ستا ګناه نو فانت مؤمن ته مسلمانې فانت مؤمن نو ته مسلمانې قال نو دې راوي ته بیا تپوس وکړو دا راوي وایي بیا ته هغه سړي تپوس وکړو چې یا رسول الله فمل اسمو نو د ګناه نښه څه شی د ګناه به پسې پېژنې چې دا کار د ګناه دی قال نو پیغمبر علیه السلام ورته وی اذا حاکا کله چې تردد پیدا کی او زړه شکی شي اذا حاکا کله چې شکی شي یو خبره په نفس کستا په زړه کې شی اون د شي په باره کې پتاهو بس پرې دوی دغه کار د ګناه دی رواه احمد دغه شان عمرو ابن عبسه په نوم باندې بل صاحب دی عبسه عبسته فعینم زور په بیم زور پسینم زور عبسته عن عمرو ابن عبسته عمرو ابن عبسه داغه روایت نقل له قال دی وی اتیت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زرالم رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله اتیت زرالم رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله فقلت ما وتوی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمرو ابن عبسه چې دی نو دا چې کله ایمان راوړو نو دی راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څه تپوسونه کول او تپوسونه چې ته کول نو ځان یې پوهه کو چې د مسلمانېږم نو چې اول مسلمانۍ په حوالې د دې پیغمبر نه تپوسونه وکړم د آخري زمانې د پیغمبر نښې هغه ته معلوم وي چې دا نښه به دا نښه به دا نښه به نو اولنی تپوس یې ته دا وکړو دی وی چې درالم د پیغمبر علیه السلام خواته نو فقلت ما وتوی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اې د الله پیغمبر من معک څوک ستا سره ملګري دي علی هذا الامر د دې دین په اشاعت کې ستا سره څوک ملګري دي قال نو پیغمبر علیه السلام راته وی حر وعبد آزاد خلک هم را سره دی او غلامان هم را تشته نو دی وی چې زه پوه شوم چې یاره د آخري زمانې د پیغمبر ملګري به هم دقه شانې غلامان به پکې همي او آزاد به پکې همي قلتو نو بیا ته ما تپوس وکړو مل اسلام تاسو اسلام څه ته وایي چې یو سړی ایمان راوړي او ستا ملګری شي نو د ده نه ستا تقاضي څه دي ته ترې څه غواړې قال نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل طیب الکلام نرمې خبرې خوږې خبرې اسلام خوږو خبرو ته وایي نمبر 1 دویم و اطعام الطعام او اسلام نوم دی د دې چې خپله پخکړې ډوډۍ په بل وخوري پخکړې تایي ګټلې تایي او ویې خوري په بل دې ته وایي اطعام الطعام خوراک کول په بل چا باندې د خوراک دوه خبرې نو ما په ذهن کې وي چې دا خو هم د آخري زمانې پیغمبر چې کوم د دین د اشاعت خبره کوي نو هغه هم دا دی ګوره د مخلوق خدا خادم وي او چاته به تیز نه وي طیب الکلام او اطعام الطعام قلت دی وی ما ته دریم تپوس وکړو مل ایمان ایمان څه ته وایي تاسو چې ایمان وایه چې سړی مؤمن شو نو ایمان څه ته وایي قال دی وایي چې پیغمبر علیه السلام راته وي الصبر ایمان نوم دی د دوو څیزونو یو ته وایي صبر یو ته وایي سماحت صبر څه ته وایي صبر دې ته وایي چې د
ایمان په کار باندې ټینګ پاتې شه، په نیکۍ باندې ټینګ پاتې شه، د ګناه نه بالکل ځان بند کا، او چې په دې سلسله کې د کم تکلیف رسي یا برداشت کا. ایمان کې د ټول ناول څه دی؟ صبر. او دویم سره والسماحه، سمح وی دی ته چې ته برداشت وکې او په ځان سخته تېره کې او د بل غم وکې. نو سړی داسې ویلی شي چشم پوشي. څه شی؟ چشم پوشي. چشم پوشي څه مطلب؟ یعنې که څوک د ثبت کوي ته چې کوم دی نو د هغه ثبت نه کوې. پیسې در سره شته دا په بل خرج کوې، د چا د باندې قرض نشته ته ولا قرض ورکوې، د چا د نه غوښتلي نه دي خو ته وینې چې ضرورتمند دی په هغه باندې خرج کوې. دې ته سماحت ورته وایي. نو ما ته پیغمبر علیه السلام وایي چې ایمان نوم دی د صبر، او دویم د سخاوت. او د څه شي؟ د سخاوت. نو کومه ښځه یا کوم سړی چې هغه ځان ته مؤمن وایي په هغه کې به دا دوه خویونه وي، یو به دا برداشت کوي، او دویم دا به خپل ګټلی مال یا خپله پخ کړی خوراک یا خپل حاصل کړی سهولیات دا به استعمالی د نور انسانیت دپاره. قال نو دا راوي وایي چې قلت ما ورته ویل ای الاسلام افضلو، ښه اسلام خو مې وپېژانده خو ښه اسلام پکې کم یو دی. اینا طیب الکلام اطعام الطعام دا د ایمان او د اسلام دا سری تقاضي دي. خو په دې کې چې سړی ځان خصم نورم د نورو مسلمانانو نه ځان نور په دغه کې راولي، نو ای الاسلام افضلو، په اسلام کې ښه اسلام کم یو دی. قال نو هغه راته وویل من سلم المسلمون من لسانه و یده. اسلام من ګوره افضل اسلام من یعنی یو مضاف په سره د ځانه په معنا کې داسې ووایه اسلام من. اسلام د هغه چا دی سلم المسلمون چې سالم پاتې شي مسلمانان من لسانه د ژبې نه و یده او د لاس نه. قال نو دی وایي چې ما ورته قلت بیا وویل ای الایمان افضلو. د ایمان تعریف یې خو د مخکې یاد کړو که نه چې ایمان څه ته وایي؟ صبر او بل څه شی؟ سماحت. ما ته بیا تپوس وکړو ای الایمان افضلو، ایمان کې افضل ایمان کوم دی؟ قال نو پیغمبر علیه السلام راته وویل خلق حسن. خلق حسن، ښایسته اخلاق. د ایمان لویه تقاضا سره ښایسته اخلاق ساته، کنځل مه کوه، غیبت مه کوه، د چا حق مه وهه، ښایسته اخلاق دغې ته وایي. قال دا راوي وایي قلت ما ورته بیا ویل ای الصلات افضلو، کوم مونځ ډېر ښه دی؟ مونځ خو مونږ کوو خو ښه مونځ او افضل مونځ کم یو دی؟ نو قال دی وی پیغمبر علیه السلام راته وی پیغمبر علیه السلام راته وی چې طول القنوت هغه مونځ ښه دی چې په هغې کې سړی ډېر ساعت ودرېږي. ډېر ساعت چې سړی ودرېږي څه به کوي؟ تلاوت به ډېر کوي که نه؟ په کوم مونځ کې چې سړی تلاوت ډېر وکړي دقه مونځ ډېر بهتر دی. دا کوم خلک چې په قل هو مونځ کوي نو مونځ خو یې وشو خو ښایسته مونځ یې ونه کړو. ښایسته مونځ څه ته وایي؟ چې سړی پکې اوږد تلاوت وکړي او ولاړي رکوع کې چې کله چې سبحانک اللهم وایي ولاړي بیا الحمد وایي بیا اوږد تلاوت وکړي بیا راښکته شو رکوع ته، نو په رکوع کې بیا ډېر ساعت سبحان ربي العظیم یا نورې دعاګانې وایي. بیا چې د هغې نه ودرېږي نو ډېر ساعت ولاړي ربنا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دا وایي په ولاړې ولاړې او په ولاړې ولاړې یو بیا دغه د نورو سجدې له روان شي په قلاره کوشي. په سجده کې بیا چې کوم دی نو سبحان ربي الاعلی یا نور اذکار وایي سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح دا پکې وایي. بیا راپاسي بیا په ناستې وایي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. بیا دویمې سجدې له د هغې نه وروسته بیا لاړ شي او بیا پکې سبحان ربي العظیم او سبحان ربي الاعلی وایي. بیا راپاسي دویم رکعت ته او درېیم ته او څلورم ته او په ولاړې باندې پکې اوږده اوږده صورتونه وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا مونځ ډېر بهترین دی. یاد صورته. قال دا راوي وایي قلت ما ورته بیا ویل ای الهجرة افضلو، کم هجرت ډېر بهتر دی؟ ځکه مخکې مونږ ووایو هجرت تېر ګناهونه ټول لرې کوي، نو هجرت کې بهترین هجرت کم یو دی؟ نو قال پیغمبر علیه السلام ورته وایي هجرت خو بلا معنی لري خو بعضې هجرت خاص خلکو ته نصیب کېږي، هر چا ته نه نصیب کېږي. خو یو هجرت دا دی چې هغه هر چا ته نصیب کېږي. لکه اوس وطن پرېښودل دي کله پرېښودل دي نو هغه خو هر چا ته نه نصیب کېږي. نو د دې وجې نه ښه هجرت هغه دی چې هر سړي ته ثواب ورسي. نو ښه هجرت دا دی ان تهجره چې ته پرېږدې ما هغه کارونه کرې ربک چې ستا د رب نه دي خوښ، چې ستا د رب کم کارونه نه دي خوښ چې هغه ته پرېږدې
بس دا ټولو نه بهترین هجرت دی. قال نو دا راوي وایي چې فقلت ما ورته بیا وویل چې فأي الجهاد افضل، په جهاد کې بهترین جهاد کوم دی؟ قال نو دا پیغمبر علیه السلام راته وویل چې من عقر، من یعنی جهاد من جهاد د هغې سړي عقر جواده چې زخمی شي د اس د چې په کم اس باندې سوري هغه ورته څه شي زخمی شي ویسته مړ شي، عقره ینه توی شي مړ شي جواده د اس و احریق او توی شي دمه وینه د هغه جهاد بهترین دی چې د سړي پکې اسم قربان شي او دیم پکې قربان شي، یعنی شهادت پکې سړي ته ملاو شي. قال نو دی وایي چې قلت ما ورته وی ای الساعات افضل، کم وخت ډېر بهترین دی د الله باندې چې پای کې سړی ذکر وکړي دعا وکړي الله ته به ډېر زیات غوړی. قال نو وایي هغه راته ووی چې جوف اللیل الاخر، حصہ د شپې اخرنۍ، د شپې اخرنۍ حصہ چې دا اخرنۍ وخت خېټه د اخرنۍ د شپې اخري حصې د شپې د اخري حصې ټیم چې دی دا الله ته ډېر زیات افضل او بهتر دی. یاد شو. وعن عمرو بن عبسة، د عمرو بن عبسة روایت دی قال دی اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رالم د رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت مي يا رسول الله اے الله پیغمبر من معك على هذا الامر، ستا سره په دې دین څوک څوک روان دي؟ قال غرات حر وعبد ازاد مشته غلامان مشته. قلت ما الاسلام، اسلام څه شی دی؟ اسلام نه خسره. قال غرات طيب الكلام، د اسلام علامه او د اسلام شعبې داري یو شعبې د طيب الكلام نرم خبرې او اطعام الطعام په خلکو باندې ډوډۍ خوړل. قلت ما الايمان، ایمان څه شی دی؟ قال غرات الصبر والسماحه، برداشت او سخاوت. قال نو بیا دراوی قلت موت وی ای الاسلام افضل، اسلام کې بهترین اسلام کوم دی؟ قال غرات وی من سلم المسلمون من لسانه ويده، اسلام د هغه چا بهترین دی چې هغه جبه او د لاس نه نور خلک محفوظ شي. قال دی وی قلت ای الايمان افضل، بیا می تاسو په ایمان کې افضل ایمان کوم دی؟ قال غرات وی خلق حسن، خسته اخلاق چرول. قال دی وی قلت موت بیا وی ای صلاه افضل، په مانځ کې کم مون ډیر بهتر دی؟ قال غرات وی طول القنوت، چې پاغي کې وګت قیامي پکې. قال بیا می تاسو چې قلت ای الهجرت افضل، کم هجرت ډیر بهتر دی؟ قال غرات وی ان تهجر ما کره ربک، د ټول نه هجرت دار چې ستارب سو نه خو هي چې تاغه نه کې. قال درایوي په قلت ما ته بیا وی په ای الجهاد افضل، خسته جهاد کوم دی؟ قال غرات وی من عقر جواده، داغه چا جهاد بهتر دی چې وجل شي داغه وخه اس و هري قدم و داغه ینت وی شي. قال درایوي قلت ما ته ای ساعت افضل، په وختونو کې ښه وخت کوم دی؟ قال غرات وی جوف الليل الاخر، اغا یسد شپې اخرنۍ رواه احمد. وعن معاذ بن جبل، او د حضرت معاذ بن جبل نه روایت دی بل حدیث. قال دا معاذ بن جبل وی چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دی یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم به من لقي الله، څوک چې ملاو شي د الله سره یعنی مړ شي او لا یشرک به شیئا، او د الله سره څه شی نه شریک کړي په ذات کې په صفاتو کې. ويصلي الخمس، او 5 ټیمه مونږ کوي. ويصوم رمضان، او خپل مونږ روزي د رمضان نیسی. غفر له، د تب ګناهونه څه شي معاف شي، چې خپل مونږ او دس کوي او د روزي د میاش روزي نیسی، نو بس د تب الله تعالی سو کې ګناهونه ورته سکی معاف کی. مونږ او روزي ویل نور لا پکې سو نه ویل. نو ګور چې سړی مونږ د الله د پاره کوي، روزه د الله د پاره کوي، نو بیا د حلال او د حرام ټول کارونه بیا هغه دغه تقاضې بیا پوره کوي. چې سړی مونږ نه کوي 5 ټیمه یا سړی روزي نه نیسي، دغه به نور د اسلام کوم کارونه. قلت نو داراوی حضرت معاذ فرمایي چې ما وتوي افلا ابشرهم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، اذا الله پیغمبر افلا ابشرهم، زدا خبر ټول خلکو ته ونه رسوم زیره ور نه کما چې لکه بس مونږ او دس کو روزي نه سي او بس پدې به جنت ته دی. نو پیغمبر علیه السلام راته وی داهم پرې د خلک یعملو، چې خپل نیک اعمال کوي. ایمان د جنت راتلو لپاره خدغه عبادت کافی شو، خو په جنت کې خو یواده ننوتل نه، په جنت کې درجات او بلندی ده او دغه شان د الله تعالی د رضا د په حاصلولو لپاره مختلف ذرایع دي. نو په مختلفو عبادت او په اصلاح د معاملات او په ځان خاصه کول د اخلاقیات باندې کیږي. نو دعهم پرېګ د یعملو چې عمل کوي، دعهم پرې دا یعملو چې څه کوي چې عمل کوي. یعنی د دې لپاره چې لیجتهدوا فی زیادة العبادة ولا يتکلوا علی هذه الاعمال،
ولا يرتكبوا قباحل الافعال پرې دوا چې دا څه کوي چې دا په عبادتو کې لږه خواري شروع کی او دې تکې نه چې بس دا عمل پوره دی بلکې او چې چاته په ګنده کارونو کې اخته نشي پرې دوا چې نیک اعمال کوي دا حضرت معاذ رضی الله عنه نه بل روایت دی وعنه او د دې معاذ نه روایت دام دی چې انه شانداده سأل النبي د تاسو کو د پیغمبر علی السلام نه د تاسو کو د پیغمبر علی السلام نه چا تاسو کو معاذ تاسو کو د چانه عن افضل الايمان د ایمان د افضل ایمان تاسو ته وکړو چې یا رسول الله سره چې ایمان یو سړی د ایمان افضلیت پس معلومیږي چې دا بهترین ایمان والا دی قال نو پیغمبر علیہ السلام وتوی ان تحب لله اولنې دا چې کم چې ستا پرایز دی خو بکې مونږ او د روزه حج زکات دا خو بکې دا خو پرایز دی خو په عامو کارونو کې د ټولو نه بهترین تقاضا د ایمان څه ده هغه ده ان تحب چې ته محبت کوه د خلکو سره لله د الله دپاره د چا سره چې محبت یې د څه لپاره کوه د الله دپاره وتبغض او بغض کوه نفرت کوه د چا لپاره د الله دپاره دې څه مطلب شو یعنی د چا سره چې ستا مینه نو په هغه د هغه چا سره مینه کوه چې د هغې سره په مینه الله خوشحالېږي او بغض د هغه چا سره کوه چې د هغې په بغض الله خوشحالېږي نو دې ته وایي حب فی الله او بغض فی الله تحب لله محبت کو د الله د پاره او تبغض لله او بغض کو د الله د پاره وتعمل لسانك وتعمل او تو ولغوا څنګه تعمل ولغوا لسانك جبد في ذكر الله د الله په یاد ان د خپل جبد الله په یاد باندې اړم کا تعمل لګیا ک لسانك جبد في ذكر الله د الله په ذکر هر وخت الله ذکر کوه لکه څنګه چې تاسو ذکر کوئ چې څنګه استاد وزي نو بس دا ګړم بګړم به چنګاړم خيږي نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې خپل جبه د الله په یاد باندې وچلوه تلاوت کوه سبحان الله الحمدلله وایا خپل ویلې سبق اړوه دا چې دا سبق اړې کنه دا ته د الله ذکر کې تعمل لسانک لګیا ک خپل جبه فی ذکر الله د الله په یاد قال نو دا راوی وی چې وماذا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دراوی چې وماذا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نور سدی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زې وکمانو قال غرات وی وان تحب للناس تخو خو د خلکو د پاره ما هغه څه تحب لنفسك چې د ځان د پاره د خوخي چې ځان لدی څه خوخي د نور د پاره مقه خو خو کنه اسنه چې د ځان د پاره د څه خوخ کی چې د بل په تبایو کې ځان په خکې د څه مکوا خاذان لدی خاذ ورس خوخه نو په بل باندې بد ورس م پیرزو کوا وان تحب للناس خو خو د خلکو د پاره ما اغس تحب لنفسك چې خو خیته د ځان د پاره او تکره لهم او بدګنه د غي د پاره ما اغس تکره لنفسك یا تکره لنفسك چې ته بدګنه د خپل ځان د پاره یاد شو درته ها دا وړو ایزال الله سبب او هر یو داسې وای چې الفاظ مو وای چې په معنا باندې په کوم ځای کې نه پیږي پاغه ته پوښتنه شامل